نحمده نصلي على رسوله الكريم اما بعد سورة البقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 222 رکو نمبر 28 خلاصہ د رکو بس داغین لفظی ترجمہ مختصر تفصیل پدی رکو کی پنځه غټي مسلې بیان شوي دي مسله د حیض مسله د قسم مسله د اله مسله د طلاق او مسله د عدت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك تبوسك ويدويستانا اي حبيب صلى الله عليه وسلم عن المحيض فبارد حيزك تعریف د حیض ونکو ځکه دا معروف دی حکم د حیض په حالات د حیض کې مباشرت کول دا حرام دی کم از کم مدت د حیض 3 ورځې زیات نه زیات اغلس ورځې دی د دین علاوه چې کومه بیماری راځي هغه ته استحاضه ویل کیږي هغه کې مباشرت کول جایز دی مل کول روزه ساتل د قران تلاوت کول دا جایز دی او دغه شان د کله چې ماشوم پیدا شي دا غینه چې ورستو کومه وینه جاری کیږي هغه ته نفاس ویل کیږي دا غي زیات نه زیات مدت هغه 40 ورځې دی او د کم هغه معلوم نه دی حالات د نفاس کې هم مباشرت کول د قران تلاوت کول منځ کول روزه ساتل دا جایز نه دی قل ورته وای پیغمبر صلی الله علیه وسلم هو اذن دا گندگی دا فاعتزلوا النساء پس ډډه وکړئ د زنانو نه فی المحیض په وخت د حیض کې ولا تقربوهن او منځدې کېږئ دوی ته مباشرت ورسره مکوئ حتی تردی یطهرنا چې پاکی شي فاذا تطهرنا پس کله چې خی پاکی شي وکولو د غسل سره فاتوهن پس راځئ دوی ته من حيث امرکم الله د هغه ځاینا چې امر کړی دی تاسو ته الله ان الله یقینا الله يحب التوابين منو محبت کوي د توبه استونکو سره ويحب المتطهرين او منا کوي د ځان پاک ساتونکو سره نو کچانه گناه شوی توبه دی وباسي او ځان دې د داسې ګناهونو نه پاک وساتي نساؤکم ببیان استاسو حرث لکم زید پسل دې تاسو لرا فأتو راتک کوي فأتو پس رازی حرثکم کروندی خپلتا زی بیان شو انا شئتم وکما طریقا چی خوخوی استاسو وقدمو او مخی کری سہینیت لانفسکم د پارا د فیدی خپلی واتقوا الله ویریگئی دا اللہنا بنا فرمانی دا اللہ د کوم زینا چی اللہ اجازت در کرے دے هغه زینا خپل حاجت پوره او صرف حاجت پوره کول نه دي شهوت پوره کول نه دي بلکې دې کې لوی مقصد هغه حصول د نیک اولاد دی چې دا صدقه جاریه وګرځي نو دغه زینا علاوه د بل طرف نه د بل حصے نه خپل حاجت پوره کول مباشرت کول دا حرام دی گناه کبیره ده واعلموا فوه شيئا انکم ملاقو یقینا تاسو مخکیدون کی د هغه سره وبشر المؤمنین زیر ورکړه ایمانداروتا دلته بل مسله د قسم بیانی کی قسم کول دا ښه کار نه دی که مجبور شي اجازت شته دی او قسم به د الله په نوم باندې کی او دغه قسم به په درې قسمه باندې دی یو هغه چې به اراده قسمونه دي لکه غیر اختیاري سړی قسم وکړي نو په دغه باندې مؤاخذه نشته د الله سره نه رانیسي او کفاره هم نشته دی دویم هغه قسم دی د راتلونکي زمانه د یو کار متعلق قسم وکي چې زو دا کار کوم یا بنکو نو که قسم پوره کو په بحث بالکل ټیک ده که قسم مات کو نو په دې باندې مؤاخذه او کفاره دواړه دي الله نه معافي غواړي او کفاره به ورکړي کفاره لس مسکینانو ته دوه ټیمه خوراک ورکول یا کپڑے ورکول غلام آزادول اور یا 3 روزې ساتل او دریم قسم دا هغه قسم دی چې تیر شوی زمانہ کې په یو کار کولو یا نه کولو باندې دی قسم وکړي نو دغه کې کفاره نشته دی مؤاخذه شته دی ګناهګار دی د الله نه به معافي غواړي ولا تجعلوا الله او مگر زوینم د الله لرا عرضه دال لایمانکم د وجید قسم استاسنا تبروا
دنیکی کولنا وتتقوا او تقوى اختیارولنا وتصلحوا بین الناس او د اصلاح کولنا پمن د خلقو کی قسم په خکار باندې مکوا کچری په خکار دی قسم کو دغه قسم مات کفاره ورکا او خکار کوا والله سمیع علیم الله اوریدن کے پوه دے لا یؤاخذکم الله نرانسی تاسو لرا الله باللغو فی ایمانکم بی اراده قسمونو استاسکی لکه پاس خلق داغی دا تکی کلام جوړ شوی پاره خبره باندې والله بالله تعالی او اراده د قسمی نه ولکن یؤاخذکم لیکن رانسی تاسو لرا بما په هغه قسمونو باندې کسبت قلوبکم چې اراده یې کړی وازلونو تاسو هغه دو قسمونه بیان شو والله غفور حلیم الله تعالی بخون کې صابر دی مسله د اله بیانېږي او رد په اله د جاهلیت باندې په اله شرعیه سره اله ستویل کېږي یو خاوند را پاتې قسم وکي خپل خزي ته و چې زبردر سره مباشرت نکوم دغه قسم که همیشه د پاره چې بالکل بنکو یا دغه قسم په څلورو میاشتو باندې وي یا زیات د څلورو میاشتو نه وي نو کچرتا د څلورو میاشتو نه مخکې د مباشرت وکا نو بس قسم مات شو دی به کفاره د قسم ورکی او کچرتا څلور میاشتې د مباشرت ونکو نو قسم پوره شو او خزه په د باندې طلاق شو او که قسم وکو کم د څلور میاشتو نه نو دا بیا اعلان نه ده للذین د پاره د هغه کسانو یؤلونا چې جدا کیږي په قسم سره من نسائهم د بیبیانو خپلنا زبتا سره مباشرت نکو تربصوا 4 اشهر انتظار بکوي د څلور میاشتو فإن فاءوا پس کچری رجوع وکړه دغه خاون خزیتا د څلور میاشتو نه مخکې مباشرت وکړه فإن الله غفور رحیم یقینا الله بخون کې مهربان دی کفاره ورکی وإن عزموا الطلاق وکچری دوی اراده د طلاق وکړه اسم مات نک نو بس طلاق باین بواقع شي بس د عدت نه ودغه خزه بل ځکه نکاح کوي فإن الله یقینا الله سمیع علیم اوریدن کې او په دې مسله د عدت بیانی کومي خزه ته چې طلاق ورکړي شي دې ته حیض راځي نو درې حیض لري عدت د هغې نه پس کچری دا بل ځکه نکاح کوي نو کول شي که حیض ورته ناراضي نو درې میاشتې به دا انتظار کوي او کچرته دا چې خزه وی چې په خېټه ماشومان دي نو بیا د دې عدت هغه وضع د حمل له کله چې ماشوم پیدا شي چاهه کورز بعد پیدا شو که کال بعد پیدا شو بس عدت به ختم شي والمطلقات او طلاق شوی زنانا یتربصنا انتظار بکوي بانفسهن فزانونو خپل باندې 3 قروء درې حیزا ولا يحل لهن حلال لدي دوی لرا ان یکتمنا چې پټ کړي ما هغه سره خلق الله چې پیدا کړی دی الله فی ارحامهن پرحمنو د دوی کې ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر کچری دوی ایمان لري په الله باندې او په ورځ د آخرت رستنی قیامت او کله چې دا په حالات د عدت کې وي نو خاوندان یې زیات حق لري چې هغې ته رجوع وکړي د رجوع دوه طریقه ده یا خدا خاون ور سره په حالات د عدت کې مباشرت وکړي او یا ورته په جواب باندې وایي چې ته زما ښځه ما تا ته واپس رجوع وکړه وبعولتهن او خاوندان د دوی احق لایق دی حقدار بردهن په واپس کولو د دوی فی ذالک ودغی عدت کې ان ارادو کچری اراده لري اصلاحا د جوړ جاړي د اتفاق او د اتحاد او د کور د جوړولو او کنه لري بس پریک دی چې عدت پوره شي ولهن او د دې خزو د پاره حقوق دي صرف واده کول نه دي واده کول سره سره د بیبيانو حقوق هم په خاوندانو باندې لازم دي چې هغه د خپل خزو حقوق ادا کړي مثل الذي فمثل د هغه عليهن چې په دغه بیبيانو باندې دي بالمعروف او په خپل طریقې سره
خزي خاون رشته دا قرباني دا حقوق غورستو خبر رزي یو بل لپاره به قرباني ورک وللرجال او د پاره د سړو عليهن پدې خزو باندې درجه اوچته درجه ده والله عزيز حكيم الله زور ور او حکمت ولده چرستا سودا سوچوي چې زما سره قوت او طاقت زور شته دي نو یادو ساته چې تاسو بزور وی لیکن رب العالمین قوت او طاقت دې نه دی لیدلې نو خیر دې د کمزور سره گزاره کوا